सलात हाजत यानी आदमी को जब कोई ज़रूरत पेश आए तो उसे चाहिए कि अच्छी तरह वज़ू करे और 2 रकात सलात हाजत पढ़े, फिर बारी ताला की हम्द व सना करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और आखिर में आजिज़ी के साथ दुआ करे तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाएंगे। मुहतरम चाहता चे शरعن څه حاجت ضرورت پیښ شي نو هغه د ښکلې اودس وکړي او بیا د 2 رکعته نفل وکړي، 2 رکعته صلات حاجت مونځ دې وکړي او چې کله یې مونځ ختم کو نو بیا دې چې کله دعا کوي نو اول دې په دعا کې حمد و ثنا ووایي، د الله حمد دې ووایي، ثنا دې ووایي او بیا دې نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایي او بیا دې خپل هغه حاجت د الله نه وغواړي، په عاجزۍ سره د دعا وکړي او اخره کې بیا درود شریف ووایي، الله رب العزت به د حاجت پوره کړي. او د دعا اصل طریقه هم دا ده چې کله یو انسان دعا کوي نو اول دې د الله تعالی حمد و ثنا وایي او بیا دې نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي او بیا دې په عاجزۍ سره دعا غواړي د الله نه او بیا دې په آخره کې بیا درود شریف وایي. نو یاد ساتئ د کمې دعا اول او آخر کې چې درود شریف راغی نو دغه دعا الله رب العزت نه رد کوي، ځکه درود الله رب العزت په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دغه خامخه قبلې د انسان دا درود او په منځ کې دعا پاتې شوله نو منځ کې دعا ستا بیا نه رد کیږي، نو چې اول او آخر درود قبلیږي نو منځ کې دعا به ستا خامخه قبلیږي. د دې وجې نه چې کوم انسان دعا کوي نو اول دې چې کوم دی حمد و ثنا وایي د الله تعالی، بیا دې درود شریف وایي، بیا دې په منځ کې خپله دعا غواړي د الله رب العزت نه، خپل حاجت دې غواړي شرعن چې کوم حاجت د ده په زړه کې وي او بیا په آخره کې دې درود شریف وایي نو الله رب العزت به د ده د حاجت پوره کړي.